حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے دا حضور علیہ الصلاۃ والسلام دا محبت او دا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مومنانو باندے د خپلو ځانونو نه هم زیات ګران دی، و ازواجه امهاتهم او د حضور علیہ السلام بیبیانې دا د امتیانو د مومنانو میندې او موریانې دي۔ د حضور علیہ السلام د زندګۍ هر لمحه دا د انسانیت د پارا رشد و ہدایت تے۔ حضور علیہ السلام روز تیرا کڑی دا د امت د پارا روز د تیرولو یو مثال دے۔ حضور علیہ السلام شپا تیرا کڑی دا د امت د پارا د شپے تیرولو یو مثال دے۔ حضور علیہ السلام لا اللہ پاک زندگی ور کڑی دا نو امت تا هم د حضور علیہ السلام زندگی بطور سیمپل او نمونہ پرتا دا۔ د حضور علیہ السلام اس دواجی زندگی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کڑی دا نو دا د امت تا پارا یو بہترین نمونہ دا۔ بیا حضور علیہ السلام گن نکاحونه کړی دي، نو د گنو نکاحونو د پارا که انسان اراده وی یا انسان گن نکاحونه کړی داغه د پارا د حضور علیہ السلام دغه نکاحونه دا عبرت او نمونه ده۔ یا د حضور علیہ السلام خپل بیبیانو سره څنګه رویه تیره کړی دا دغه رویه دا د امت د پارا یو نمونه او عبرت تے۔ حضور علیہ السلام د تمام کائنات د پارا پیغمبر را لے گلے شوی دے۔ پدے انسانانو کے خمشتا او بدمشتا حضور علیہ السلام د ټولو د پارا پیغمبر دے او د ټولو د پارا نمونه دا او خکل پیغامات حضور علیہ السلام ټولو لور کول غواړي۔ د حضور علیہ السلام پا امت کی نارینہ هم شتا او زنانہ پا کے هم شتا۔ بیا نارینہ زیاتی که زنانہ زیاتی دی نو د حضور علیہ السلام پا دی امت کے هم او د دین علاوہ تر آدم علیہ السلام نوال قیامت پورے سمر انسانان چی پیدا کیگی پا دی کی نارینہ او زنانہ دا بوی نہ پدے کے انسانانو کے نارینہ زیاتی کا زنانا نہ دا قرآن حدیث پرانا کی معلومی گی چھے سڑی لگ دی او خز ڈیری دی۔ دا خزو تعداد زیاد تے پا نسبت دا سڑو سرا چھے سڑی سلوی پا دنیا کے سل سڑی وی نو سلور سو بخزی وی، که په دنیا کې سلور سو سړی وي نو سلور زره به بیا ښځې وي۔ الله پاک د دې ښځو د سړو تعداد برابر او یو شان مساوي نه دی پیدا کړی، بلکې د یو سړی په سر الله سلور ښځې پیدا کړي دي۔ نو د انسانانو د پاره حضور علیہ السلام ہدایت تے داغوی ټول زندگی دا د ہدایت او د نمونے دا پارا اللہ مقرر کړي وا۔ د حضور علیہ السلام د بیبیانو حالات چې بیان شي نو دا به زمونږ د زنانو د پارا
یو عبرت شي، دستور حیات به زمونږ اوسنو زنانو ته ملو شي چې د حضور علیه السلام بیبیانې څنګه وې. نارینو ته پکې هم عبرت دی چې حضور علیه السلام بیبیانو سره وخت څنګه تیر کړی دی، او زنانو ته پکې هم یو سبق پروت دی چې د خاوند د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره خپلو بیبیانو څنګه ښکلی وخت تیر کړی دی. د حضور علیه السلام اولنی نکاح دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره شوې ده. دغه وخت کې د حضور علیه السلام عمر مبارک 65 کالو او د خدیجه بیبي عمر 40 کالو. خدیجه بیبي دا د حضور علیه السلام اولنی بیبي ده. د حضور علیه السلام دې سره اولنی واده او نکاح شوې ده. خو چون کې د حضور اولنی نکاح ده او د خدیجه بیبي دا اولنی نکاح نه ده. خدیجه بیبي د 40 کالو عمر کې ده او د حضور علیه السلام نه مخکې دا د 2 خاوندانو نه کونډه شوې ده. خدیجه بیبي حضور علیه السلام سره نکاح کولو نه مخکې 2 نکاحونه شوي دي. یو عتیق ابن عائد مخزومی چې د بچینو او دی وفات شو، خدیجه بیبي په د باندې کونډه شوله. او بیا د خدیجه بیبي نکاح وکړله ابو حالا هند ابن نباش چې د اولاد وو. بیا د دې ابو حالا باندې خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله، 2 خاوندان مړه شو او د دې نه پس خدیجه بیبي د چا په نکاح کې هم نه وه. حضور علیه السلام د 65 کالو په عمر کې نوجوان دی او خدیجه بیبي د 40 کالو په عمر کې ده. خدیجه بیبي د مکې په ځمکه باندې څومره زنانه وې، په مکه کې څومره بیبیانې زنانه وې، هغې کې ټولو کې زیات اوچت مقام دا د خدیجه بیبي وو. او خدیجه بیبي انتهایی مالدار هم وه. امانتدار خلق به په مزدوری باندې لیگل د خپل مال د تجارت په غرض شام ته چې مال را لیوسی او په شام کې زما په مال باندې تجارت پکې وکړي او څه ګټه وټو شي یا به مال راشي. نه چې څوک به ډېر امانتدارو، خدیجه بیبي به هغه خپل مال ورته حواله کا به ولیږه. د عربو په خووشه علاقو کې چې څومره بازارونو او څونه مال به اغېستل خرڅول شو، نو خدیجه بیبي دونه مالدار او چې دا به د دې مالو په بازارونو کې چې اغېستل خرڅېدل به کېدل، دا مال به د چاو د خدیجه رضی الله تعالی عنها مال به دونه مالدار وه. یو ځل خدیجه رضی الله تعالی عنها ته د یو امانتدار نوجوان امانتدار زلمی ضرورت پیښ شو چې یو داسې نوجوان وي چې هغه زما په مال کې د سره خیانت مونه کی او زما د مال کې مال ګټو کی. خدیجه رضی الله تعالی عنها په دې نتیجه ورسېده چې دلته زمونږ په گاوند کې یو الک دی نوم محمد دی، ډیر زیات امانتدار دی او هر طرف ته خلک دغه आवाज کوي چې محمد امین او صادق دی، رښتینی دی او امانتدار دی. دغه وخت کې لا حضور علیه السلام ته نبوت ملو شوی نو. خدیجه بیبي خپل غلام میسره لېږلی دی حضور علیه السلام پسې او ته ویلي دی چې زما مالکه خدیجه تا غواړي چې زما مال به د دې ځای نه شام ته وړی او تجارت به پکې کې. حضور علیه السلام د خپل ځان نه یو کارم نه کو، خامخا خپلو مشرانو سره سلام مشوره به کوله. نه حضور علیه السلام تر ابو طالب لتلی دی او ته وی کاکا خدیجه رضی الله تعالی عنها ما پس پیغام را لېږلی دی چې زما دا د تجارت مال دی دا شام ته یو سال ته پکې تجارت وکړه چې څه ګټه وټه وشي هغه به راوړئ. ابو طالب
حضور علیہ السلام ځان ته رانږدې کړی او ابو طالب ورته فرمایي وای دا خدیجه رضی الله تعالی عنها پتا باندې چې دا مال د یو ځای نه بل ځای ته لیږي او هلته تجارت دا کاروبار تا ته حواله کوي دا الله تعالی بهترین رزق درکوي ځکه د دې روزګار او د دې نوکري تعالی الله درکړه. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضور علیہ السلام په لاس باندې مال خرڅی شام ته تللی دی بیا راغلی سموده پس بیا تللی بیا راغلی روزانه به کله کله دا سفر کېده د شام او خدیجه رضی الله تعالی عنها به سره خپل غلام میسره لیږو وی د حضور علیہ السلام عادتونه به ماته وی چې دی په بازار کې قسمونه خوري که نه خوري دروغ وی که نه وی او دی دوکه کوي که نه کوي د مالک په مال کې دوکه کوي که نه کوي امانت کې خیانت کوي که نه کوي او دی چې چا سره لین دین کوي نو دی بندله نقصان خو نه ورکوي. میسره ته چې دا کومه ډیوټي والا شوي وه دا به عایشې خدیجې بیبي له راته او ټول د سفر حالات به ورته بیان کړل چې دا داسې انسان دی چې په دروغه قسم نه خوري او داسې محمد داسې انسان دی چې د مالک په مال کې امانت کې خیانت هم نه کوي داسې انسان دی چې په دکاندارۍ او په سودا خرڅولو کې چاله ضرر او نقصان هم نه ورکوي او دروغ هم پکې نه وي. دا ښکلې ښکلې صفات یې ورته ووې نو د خدیجې بیبي رضی الله تعالی عنها د حضور علیہ السلام سره په زړه کې پټ پټ محبت پیدا شو. خدیجه بیبی یو داسې اوخیار بیبی ده چې دغه وخت کې انتهایی د عربو په ځمکه صرف خدیجه مالداره وه نور څومره عرب چې څومره مالدارو دا د خدیجې بیبی نه په مالدارۍ کې کمې درجې والو. بیا خدیجې بیبی ته د لوی لوی سردارانو د طرف نه د نکاح پیغام براتلو د لوی لوی سردارانو د جاگیردارو خلکو رشتہ به خدیجی بی بی پسې راتلا خو خدیجی بی بی د چا رشتہ هم نه د قبول کړي پزړه کې دو چې زما محمد صلی الله علیه وسلم سره محبت ته مینه به د زبد سره مینه د سره بنکاح کوما. د مکی سرداران لوی لوی رؤسا رئیسان اغي سره نکاح نه کړي. د حضور علیہ السلام خپل صفاتونه اوریدلې دي د حضور علیہ السلام ناز او ادای کتلی دی د حضور علیہ السلام مبارک عادات او اخلاق کتلی دی نو د خدیجه بی بی په نظر کې نور سړی نو صرف چې نظر به پریوتنو په حضور علیہ السلام به نظر ورته. خدیجه بی بی چې د حضور علیہ السلام صفات کتلی دی پزړه کې پیدا شو چې دا خلک خو ما سره نکاح کول غواړي خو زه د حضور سره نکاح کول غواړم او زما د زړه دا خبره به حضور علیہ السلام ته څوک رسوي. خپله خو د جینۍ دپاره دې کې حیا وي شرمیږي دا خو خپل د زړه حال سړي ته نشي ویلی چې ما په نکاح واخله. نو خدیجه بی بی د خپل نکاح پیغام به څنګه حضور علیہ السلام ته ورکاو. نو د خدیجه بی بی یو خپل مرګره و هم عمر د خدیجه بی بی مرګره و د دې جنکو مرګره او دوستانی وی او بیا بعضی پکې یو نیمه داسې دوست چې هغه ته پټ او ښکارا هر راز معلومي دا زړه پور انساني. نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو داسې دوست او ملګری و چې هغه ډېره زړه پورې و رازونه به ورته ټول وی حال احوال به ورته ټول وی. نو دغه ملګری ته خدیجه بی بی خپل د زړه راز ښکاره کړی دی چې یې جینۍ زه حضور علیہ السلام سره نکاح کول غواړم ډېر ښکلي اخلاق ډېر ښکلي عادات ډېر مبارک عادتونه دي زه ورسره نکاح کول غواړم خو حضور علیہ السلام ته به زه دا پیغام څنګه رسوم. کتاب لیکلی د خدیجه بی بی د دغه دوست سنمو نو تاسو نفیسا نوم وایه خدا نفیسا نه ده نفیسا رضی الله تعالی عنها دا د خدیجه بی بی مرګره وا او د نفیسا ته خدیجه بی بی د خپل زړه ټول راز ویل دي ټول حال ویل دي او دې ته وی چې دا کار مې پتا دي ته وراله حضور سره خبره کې. په خپل خدیجه رضی الله تعالی عنها نشتلی دا وته نشي ویل چې د الله محبوب ما سره نکاح که شرمیږي نو خپل مرګره ته وی چې حضور علیہ السلام لا
داسې پټ پنا زما د نکاح خبرو سره کا خبره رااله وسره ټیک کا. نو نفیسه لاړله او حضور علیه السلام ته کېناسته. یا محمد صلی الله علیه وسلم ستا عمر 25 کاله دی، د نکاح او د واده کولو عمر دی را رسېدلی، ته نکاح نه په څه شي منې شوې، ولې نکاح نه کې؟ نو حضور علیه السلام خپله د غریبۍ خبره ورته کوي. نفیسه زه به څنګه نکاح وکړمه، ما سره دونه مال نشته چې زه مهر کې چاله ورکړمه، یا زه پې د واده بندوبست او انتظام وکړمه. نو ما سره چې مال نشته نو ما ته به څوک نکاح به را سره وکړي، زما به واده څنګه کېږي؟ زه به صرف زما د نکاح کولو په مخ کې مانع چې دی نو هغه مال نشته دی، دغه مانع دی، د دې په وجه نکاح نه کوم. نو فیصا ورته فرمایي د الله محبوبه که د مال مسله وي نو دا به حل شي، مال به راته میلو شي، په هغې باندې نکاح به وشي، ورسره د حسن والا جینۍ به درته هم میلو شي، داسې حسین جینۍ به میلو شي چې هغه به ستا د جون امن او سکون تا ته میلو شي. حضور علیہ السلام تپوس کئی نفیسا داسی جینه څوک ده چې حسین و جمیل ده او مال بم وسروي او ما سره نکاح ته بم تیاری، داسې بم لاسو کی چې ښکلې جینه به وي او مالدار به وي او ما ته به نکاح ته غاړه کیږدي، حال دا دی چې زه خو غریب یم. نفیسا ورته فرمایي د الله محبوبه دا کار دی په ما دی، زه به له اوس د نکاح خبره وکړم. حضور علیه السلام حیران دی، نفیسا داسې څوک دی چې ته به ورسره زما د نکاح خبره کې؟ نو نفیسا ورته فرمایي د الله محبوبه خدیجه هغه ډېره مالداره ده او ستا په نیکونو کې په څلورم نیکه رشته دارم ده، د څلورم نیکه چې ستا نیکه دی د هغې هم نیکه دی. نو حضور علیه السلام فرمایي خدیجه بنت خویلد د حضرت خویلد لور خدیجه رضی الله عنها زما به د هغې سره نکاح خو ډېره مالداره بیبي ده، د هغې خو زه مال تجارت وړم، سازو سامان وړم شام ته، د هغې خو زه په مزدورۍ باندې په اجرت باندې پیسو دا کاروبار وله کوم، هغه به ما سره نکاح ډېره مالداره ده. نو فیصا ورته فرمایي دا کار دی په ما دی، زم خدیجې سره ستا خبره کو. دا پټ پټ خفیه خبره شوې وه د خدیجې رضی الله عنها او د نفیسا په منځ کې، او حضور علیه السلام خبر نه لري چې نفیسا لاړه. حضور علیه السلام پیغام د نکاح یې ورکو، خدیجې بیبي ته وی مبارک دې شه، حضور علیه السلام ستا په نکاح کولو راضي دی. وی چې دا خبر خدیجه رضی الله عنها واورېده ډېره خوشحاله شوله او خپل تره پسې جواب ولیږه، خپل تره ته پیغام ولیږه چې راشه ته ما نه بیا لوسېږي زمونږ کور کلي ته راشه، ځکه چې زما د رشتې خبره ده نه د جینۍ دپاره په خپله مناسب نه چې د خپلې رشتې خبره په خپله وکړي، بلکې ته زما د پلار په ځای ترې زما مشرې، زمونږ په قام کې صرف دی وخت کې ته حقدارې نه ته راشه زما د نکاح خبره تره به ته سمه کې. نو د خدیجې بیبي تره راغلی دی او ورسره زوی هم راغلی دی حضرت ورقا ابن نوفل دا هم راغلی دی او خدیجې بیبي کره ناست دی او خو یې نفیسا لېږلې د حضور علیه السلام پسې لاړه شو. حضور علیه السلام ته وایي چې اوس ته ما پسې رشته راولېږه. نو حضور علیه السلام تللی دی ابو طالب پسې، هغه ته یې ویلي دی چې کاکا جان دغه شان خدیجې ما پسې د نکاح پیغام را لېږلی دی، ته را سره لاړ شه او مالې دا جینۍ وغواړه او هملته به نکاح هم وتړلی شي. ابو طالب تللی دی، حضور علیه السلام یې د لاسه نیولې ځان سره یې بوتلی دی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کور ته، او هلته حضور علیه السلام او ابو طالب دا د خدیجې بیبي تره د تره زوی سره میلو شوي دی، ملاقات شوی دی او ډېر درون استقبال وله د خدیجه رضی الله عنها تره د تره زوی ورکړی دی. بیا ابو طالب ناست دی او د حضور علیه السلام د نکاح خبره د جینۍ تره سره شروع کړې ده. د جینۍ تره تپوس کوي چې تاسو به د جینۍ له څومره مهر ورکوئ؟
اوس حضور علیہ السلام سره اسم نشته چې مہر ورکی، خو ابو طالب اخوا د خوا انسان نو د مکی یو لوی رئیس او لوی سردار یادېږي. د ابو طالب ځان له یو لوی شان او ځان له یو لوی نومو. د خدیجې بیبي تره ته ابو طالب وی دا زما داسې ورواره ده چې د بابا وفات دی او دی په بچپن کې ما رالوی کړی او زما ورسره ډېره مینه د ده نه هېڅ هم زه نه منې کوم. ستا د دې وروېرې نکاح زه د خپل ورواره سره کول غواړم. ته چې څومره مهر د خولې نه دې وځي هغه لفظ ته د خولې نه روباسه، ابو طالب به ادا کوي. د جینۍ تره د خدیجه بیبي تره هغه ورته وایي ابو طالب تاسو داسې قام او داسې خلک یې چې چاله ورشي نو هغوی تاسو ته هغې له نه دي په کار چې تاسو ته انکار وکړي، ځکه تاسو قریش او عظیم خلک یې. تاسو ته زه انکار نه کوم، بس مهر چې د څومره خواته کېږي هغه همره مهر په خپله مقرر که، زه راته نه وایم چې ستا څومره مهر خوښ یې هغه مقرر که. ابو طالب ورته وی چې شل اوښان بدله درکم، دا به د خدیجې بیبي مهر شي. څنګه دی خوښه ده؟ وایي خدیجه بیبي په دې رضا وه او د خدیجې بیبي ترم په دې رضا و، د تره زوی ورقا ابن نوفل هم په دې رضا و. بس چې په دې باندې د دواړو فریقو نه رضامندي شوه، د خدیجې بیبي او د حضور علیه السلام نکاح دا ابو طالب په خپلو الفاظو تړلې ده. د حضور علیه السلام تره ابو طالب دا خدیجی بیبی او د حضور علیہ السلام نکاح تړله او پکې شل اوښان مہر کو. چې دغه شل اوښان مہر شو، د خدیجی بیبی نکاح وشوله. په سوال چې بیا کلم چې ولیمه کېده نو دغه شل اوښان یې پکې حلال کړل. دا یو په عربو کې یو لوی خیراتو، ټول عوام ټول عرب دی راغوستي او دا طعامونه او دا خوراکونه ټولو باندې وکړل او دغه اوښان یې خیرات کړل. د دې نه وروستو خدیجې بیبي چې دا دومره لوی مال حال او دومره جیداد، دومره دولت او دونه د تجارت سازو سامان، دا ټول خدیجې بیبي چرته وړی دی؟ د حضور علیه السلام د خدمت کې عرض کړی دی. حضور علیه السلام دا ټول مال مې تاله درکړه چې ته ورسره څه کې، زم ستا او زما مال حال ستا، زما جیداد، زما مال تجارت، دا هر څه ستا دی. حضور علیہ السلام سره د خدیجې بیبي په دغه انداز باندې نکاح شوې ده. حضور علیہ السلام د 15 کالو دی کله چې 15 کاله د خدیجې بیبي سره تیر شو، نو دغه وخت کې د حضور علیہ السلام عمر مبارک 40 کالو ته رسېدلی دی. خدیجه بیبي یو همدرد بیبي وه، داسې بیبي وه چې حضور علیہ السلام د مرګ په وخت کې نه ده هیره کړې. د خدیجې بیبي د مرګ ډیره زمانه سه تقریبا 14 کاله شوي او حضور علیہ السلام په دې 14 کالو کې یوې لحظې له هم خدیجه بیبي او د هغې احسانات نه دي هیر کړي. د هغې تعریفي کلمات به حضور علیہ السلام وی، د هغې صفتونه به کول. کله چې حضور علیہ السلام ته رسالت او نبوت ملو شو، ړومبنی وحی کې جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام سره ملاقات وکړ. دا ړومبی ملاقات د فرشتې سره چې وشو، په دې باندې حضور علیہ السلام طبیعت ډیر خراب شو، یره پې راله، روب او بوج پې راغی. د غار حرا نه کور ته په منډه راغلی دی او خدیجې بیبي ته خپل ټول د غار حرا حالات ویلی دي. قصه ورته بیان کړه. حضور علیہ السلام چې دا خبرې وکړلې نو ډېر یری اخیستی و. خدیجې بیبي ته ځان ورنږدې کړی، خدیجې زه یریږم، په ځان باندې یریږم چې ته مړ نشم. او بیا خدیجې بیبي ته ځان ورنږدې کړی دی، بیا ورته فرمایي زملوني زملوني، ما نه یو کپړه توکا، یو صادر رانه توکا، یو صادر رانه توکا. خدیجې بیبي په منډه صادر راغشتی دی. حضور علیہ السلام یخنۍ غشتی دی، یخنۍ یو ړچ پې لګېدلی، صادر یې تو کړی دی او ځان لاسونه یې تو کړي، ګرم کړی دی. معمولی طبیعت کې فرق راغی، طبیعت ټیک شو. نو حضور علیہ السلام لا خدیجه بیبي په داسې تکلیف وخت کې دلاسه ورکوي، تسلی ورکوي. خدیجه بیبي ورته فرمایي الله به دې کله هم رسوا نه کي
پیغمبر علیہ السلام تب کله هم رسوا کېږي نه، وجه دا ده چې ته خپلو رشته دارانو سره رشته داري پالې، د هغې حقونه ادا کې، د مېلمنو مېلمستیا کې، د غریبانانو د کمزورو امداد او ملګرتیا کې، امانتدارې د خلکو امانت کې خیانت نه کې، کومو خلکو ته چې مصیبت وي په تکلیف کې وي د هغې خلکو د مصیبت او د تکلیف په وخت کې ته مدد کې، کله به هم الله تبارک و تعالی یوازې تا پرې نه دي. دې نه پس خدیجه بی بی لاړه د خپل ترزوی ورقا ابن نوفل لا. ورقا ابن نوفل دا د خدیجه بی بی د ترزوی دی او د هغې زمانې مشهور نصرانی عالمو د تیر شوي کتابونو د تورات، زبور او انجیل پاغي باندې ډیر لوی عبور وته حاصلو، او د انجیل د سوریانه ژبې نه عربی ژبې ته ترجمه دام ورقا ابن نوفل کړی دا. هغې خدیجه بی بی حضور علیہ السلام دا کم حالات کور کې بیان کړی دي، نو خدیجه بی بی تلې د خپل د ترزوی چې هغه عالم او هغه ته غونډه قصه کړی دا، دغه شان کار دی. حضور علیہ السلام وی چې مال جبرائیل راغلی دی، لا جبرائیل څوک دی؟ ورقا ابن نوفل وته فرمایي چې جبرائیل دا هغه فرشته ده چې مخکې موسی علیہ السلام له براتلا، هغه وخت کې موسی علیہ السلام له جبرائیل راغلی کم وخت کې چې فرعون الله غرقو، او بیا وته وی جبرائیل هغه فرشته ده چې عیسی علیه السلام له به دا فرشته راتله، ستا خاون محمد لکه دا فرشته راغلی، جبرائیل راغلی صلی الله علیه وسلم. که جبرائیل راغلی نو دا بیا پیغمبر دی، او په تیر شوی ټولو کتابونو کې د حضور علیه السلام ته د جبرائیل دراتلو حالات ذکر شوی چې دله به جبرائیل راځي. نو خدیجه بی بی د حضور علیہ السلام هغه بی بی ده چې په حضور علیہ السلام څنګه وحی نازله شوه، ړومبی ملاقات د وحی کېدو نه پس دا د خدیجه بی بی سره شوی دی، او د خدیجه بی بی کور مبارک هغه کور دی چې د حضور علیہ السلام خدیجه سره ړومبنی ملاقات کېدو د وحی نه پس راتلو، نو ړومبی د پیغمبرۍ نه مخکې چې کوم غار حرا ته تلو او د پیغمبري ملاوېدو نه پس ړومبی د خدیجه بی بی کور ته راغلی دی، نو دې کور تم حضور علیہ السلام ډیر لوی برکات او فضائل راوړي دي. د نبوت د نور ستاره دا د حضور علیہ السلام دا د خدیجه بی بی په کور کې ځلېدلې ده. نو د دې کور ډیر لوی برکات او فضائل راغلي دي. کم کور ته چې بنده پیغمبري وته ملو شي وړومبې دغه کور ته راځي، نو دغه کور کې بسونه فضایلی کتاب لیکلی دی، وی کم کور ته چې حضور علیہ السلام وړومبې راغلی دی دغه کور د چت لاندې چې څوک اوسیږي هغه به اولنی مسلمانېږي، ټول ناول به مسلمان کیږي. لکه وګوره د خدیجه بی بی څومره اولاد دی، هغه د کور کې چې څومره پیدا شي ټول مسلمانان دي او اول مسلمان شوي دي، او هر انسان چې د دې چت لاندې اوسېږي که خپل نه پردي وي نو عموم هغه به اول مسلمانېږي. لکه حضرت علی رضی الله عنه په ماشوموالي کې حضور علیہ السلام د خپل تر ابو طالب نه غوښتل چې د پرورش به زه کومه، علی زما دی. دغه شان حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا هم حضور علیہ السلام پر کوټوالی کې غشتره، دا د خدیجه بی بی د کوټې د چت لاندې اوسېږي. نه دی وړو دا خپل بچګانه کې خپل ور کوټوالی کې اسلام قبول کړی دی، پر کوټوالی باندې ایمان ور دا د کمرو د آبادی د کور برکتو. علماء لیکلی وی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کور مبارک دونه برکتی دی چې د مسجد الحرام نه رستو د خدیجه بی بی کور په مقدس مکه افضل دی. او وجه دا ده
چې حضور علیه السلام د نبوت ډېره زمانه په دې کور کې تیره کړې ده او حضور علیه السلام باندې وحی آغاز هم په دې کور کې شوی دی. بیا وروستو زمانه کې حضرت معاویه رضی الله عنه د خدیجې بیبي دا کور په بیه واغېستو او جومات ته وقف کو. اوس پکې منځونه کېږي. د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېر لوی فضایل دي. د ټولو نه اول منځ شروع د منځونو چا کړی ده؟ حضور علیه السلام باندې چې کله 5 وخته منځ فرض شوی نو خدیجې بیبي او حضور علیه السلام به د سارې 2 رکعاته منځ کو او د ماسخوتن چې د کېدو ټیم به شو 2 رکعاته منځ به وکړو او دا 2 رکعاته فرض هم نو حضور علیه السلام باندې لازم نو په بیبي باندې هم لازم نو 5 وخته منځ فرض شوی نو. کله چې منځ فرض شو جبرائیل علیہ السلام راغی حضور علیہ السلام بهر اوستا د مکه معظمه نه لګ بهر د آبادین رستو یو اوچت زیته بوتو. جبرائیل علیہ السلام کې ناستو یو وادي و باغی کې یو چشمه وا یو اوبو زیو داغی نه وبراوته چینه وا د هغه چینه مخ کې جبرائیل علیہ السلام او د سره دامو کو او به 2 رکعات وکړل. دین ارستو حضور علیہ السلام د قشان عملو کو. حضور علیہ السلام جبرائیل سره یو ځای 2 رکعات وکړل. په سبا باندې حضور علیہ السلام خپل بیبي خدیجه بیبي ځان سره بوتل روما غزه ته کم ځای کې چې پرون جبرائیل علیہ السلام او د سردام او بیا مونږ کړي حضور وسره هغه ځای نه بیا او د سردام خدیجه بیبي مکو حضور علیہ السلام مکو پرون چې څنګه حضور او جبرائیل یو ځای مونږ 2 رکعات کړي داسې خدیجه بیبي حضور علیہ السلام سره نن هغه شان مونږ کو. نو تاسو په مقدس مکه خدیجه بیبي څومره افضل بیبي ده څومره بهترین او عظیم زنانه ده. د حضور علیہ السلام خاندان سره د حضور علیہ السلام چې نوم مبارک کم ځای کې اغشته شو هغه ځای سره د خدیجه بیبي ډېر بے اندازې او بے کچه محبتو. حضور علیہ السلام سره خدیجه بیبي تقریبا 15 کاله تیر کړی دي. 15 کاله عمر کې وفات شوی را. اوس خدیجه بیبي د حضور علیہ السلام سره 15 کاله تیری او دومره مینه محبت وسره کوي چې د حضور علیہ السلام د خاندان به هم ډیر خیال ساته. د حضور علیہ السلام خاندان سوکو یو ځل د حضور علیہ السلام په دور کې قات راغې. خدیجه بیبي سره تازه نکاح شوی و او قات راغلو. حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها دا د حضور علیہ السلام رضائی مور وا. حضور علیہ السلام له پور کوټوالی کې پی ور کړو نو د رضائی زویو. نو حلیمه بیبي چې کله حضور علیہ السلام سره ملاقات کولو لراله نو چې کله واپس لا حضور علیہ السلام بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها دی سره اوخانو نو یو اوخي ولا حلیمه بیبي لا ور کړو او ګډه چیلې ډېر زیاتې وي داغې نه سلويخ چیلې حلیمه سعدیه رضی الله عنها لور کړی دي. وای دا زما د جانان ته موري نه داغه د مور زدو نه قدر کوم دا اوخم بوز ځان سره دا سلويخ چیلم تحفه کې والا زما ته خواخي کیږي او حضور علیہ السلام ستا په خړلې دي استاد وې دي زداغي دومره خاطر کومه چې دا سامانم پتا باندې لګ دي دا ځان سره یوسا. د حضور علیہ السلام بل مور چې حضور علیہ السلام له پور کوټوالی پی ور کړو حضرت سویبا رضی الله تعالی عنها حضور علیہ السلام له پی ور کړی. دام بیا چې حضور علیہ السلام ته نبوت ملو شو کله کله به ملاقات لراتلا خدیجه بیبي به حضور علیہ السلام د مور بیبي لا حضرت سویبا رضی الله عنها له به دومره تحفه تحائف ور کړل چې داغي په لاسو کې به اورل نو د لاسه به پریوتل په لاسو کې به زینو. نو خدیجه رضی الله عنها یو ډیر عظیم انسان په مخ د ځمکه تیر شوی دی. د الله ور سره دومره محبتو خدیجه بیبي
د حضور علیہ السلام سره محبت کوي. اوس الله هم د حضور علیہ السلام سره محبت کوي. نو د الله پاک هر هغه چا سره مینوي، هر هغه څوک کې خوخي، هر هغه چا سره الله محبت کوي څوک چې حضور علیہ السلام سره محبت کوي. نو خدیجه بیبي د الله خوخه وا ځکه چې حضور علیہ السلام سره مینه کولا. یو ځل جبرائیل علیہ السلام راغی او حضور علیہ السلام ته وی چې محبوب علیہ السلام الله راولېږلم هغه د خدیجه را روانه لاس کې په رکیبه کې یا په سلوخ کې وسره تلکاری د سالن دی وسره او تاسو له وروړي چې تاسو یې اخره. نو چې کله خدیجه ستا خواله راشي نو الله فرمایي چې محبوبه د خدیجه ته زمانه طرف نه سلام وایا چې هغه رب لا یزال رب ذوالجلال د سلام وي. جبرائیل غلی چان فرمایي د الله محبوبه چې د الله سلام وته بیا وته د جبرائیل سلام مو وایا. ګوره خدیجه رضی الله تعالی عنها په مخ د ځمکه هغه زنانه ده چې یوې زنانه تم د الله براه راست سلام نه راغلی او خدیجه بیبي ته د الله او د جبرائیل علیه السلام سلام راغلی دی. دا ولی د حضور علیه السلام سره ډیره بیکچه مینه محبتو. د حضور علیه السلام په سخت وخت کې په هر لمحه کې په کار راغلی ده. یو ځل د حضور علیه السلام خاندان حضور علیہ السلام سره بایکاټ کړی دی او قطع تعلقات کړي او معاهده لیکلې ده. دغه معاهده شعب ابي طالب باندې یادېږي. حضور علیہ السلام او د حضور علیہ السلام خاص خلق اغوی او د اغوی قام دا نږدې رشتہ دار دا بهر قریش او وستل. د قریش ټول قریش بهر وستې دي شړلې دي. یو وادي وا شعب ابي طالب باندې یادې د پاغي کې دا ټول قید کړل او حدونه وته خل د دې حدونو نه کبار وروته خبني ټول تعلقات ختم کړي. عربو په نه غشتل کول نه به خرصول کول لین دینم نه خوړل سکل چې سو هغه ټول ختم شو. 3 کالو پورې دغه شان محصور حضور علیہ السلام سره د قریشو بندو پابندو او دغه دایرې نه بهر نشو راوته. پدې کې ګرمي مراتله یخنی مراتله استغ سپور هر څه لمحې راتله هر قسمه سخت حالات راغلي دي. دومره د خوراک کمې راغی چې ماشومانو بدلوږي بمړه کېدل خو چا په ترس نه راته رحم نراته. په دغه سخت کې خدیجه بیبي هم حضور علیہ السلام سره 3 کاله په دغه شعب ابي طالب کې تیر کړی دي. چې کله دغه 3 کاله تیر شو شعب ابي طالب دغه 3 کاله د قید تیر شو نو حضور علیہ السلام سره د هغه خلکو چې کمی ځان سره بوتلیو د مشرکانو شړلیو هغه خلک واپس رالل ځکه چې معاهده ختم شو. 3 کاله تیر شو د قید هغه تکلیف تیر شو ختم شو. نو خدیجه بیبي هم د شعب ابي طالب نه بهر راغله خو مسلسل تکلیفونه تیر کړیو نو اوس وته ډیر تکلیفو کمزوري شوی بدنو. دغه وخت کې د خدیجه بیبي عمر 15 کالو. صحت روز تر روز خرابېدو صحت پریوتو. آخر کال دغه د زندګیو د رمضان میاشوا یا د وړوکې اختر میاشوا او د نبوت 10 کالو حضور علیہ السلام د نبوت 10 کال شوی. هجرت ته مدینه منوره هجرت ته 3 کال پاتې دي. خدیجه بیبي د 15 کالو ده. په دغه وخت کې خدیجه بیبي آخری ساگان اخلی او خدیجه بیبي وفات شولا. اوس د حضور علیہ السلام هغه تر چې د خدیجه نکاح وسره کړی دا ابو طالب چې حضور علیہ السلام د پاره ډیر مشفق ثابت شوی ډیر رحم به پکاو دغه ترتن اول وفات شو. د شعب ابي طالب نه چرالل نو اول ابو طالب وفات شو او ورپسې 3 ورځې یا 15 ورځې پس خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شولا. د وفات په وخت کې 15 کال تقریبا دا د خدیجه بیبي عمر مبارکو. د جنازې چې دا اوس کومه جنازه مونږ کو داسې ترتیب نو مقرر. نو حضور علیہ السلام خدیجه بیبي له دفنو کو کفن دفن چې اوشو
راغه حضور علیہ السلام قبر مبارک ته کوشوي دی او خدیجه بیبي په خپل لاس مبارک کې غشته دا او لاندې قبر کې خور کې الله ته اسبارل دا حاضر په لګولې دي خور په اړولې دي د خدیجه بیبي قبر مبارک جنت المعلا کم ته چې پښتانه جنت مالا وای په جنت المعلا کې خدیجه بیبي دفن ده د خدیجه بیبي انتقال سره ډیر لوی غمونه را شروع شو په حضور علیہ السلام باندې اول تر وفات شو بیا ورپسې خدیجه بیبي وفات شو اوس د دین وروسته د خلکو سترګې بدلی کړې دي هر قسم ظلم ستم په حضور علیہ السلام شروع شو د حضور علیہ السلام واړه بچی دي لونه دي هغه باندې قسم قسم تکلیفونه رالل حضور علیہ السلام دغه تکلیفونه برداشت کول خدا کوم تکلیفونه چې په دې یو کال کې رالل نو دا کال حضور علیہ السلام په عام الحزن سره یاد کو دا د حضور علیہ السلام د غمونو کالو حضور علیہ السلام د کال ته د غم نوم ورکوي دا عام الحزن دی نو دا یو څو خبرې د خدیجه بیبي رضی الله تعالی عنها دا غي حواله سره ان شاء الله راتلونکي پروګرام کې د حضور علیہ السلام نکاح چې د عائشه خدیجه بیبي نرستو حضرت سودا حضرت خدیجه رضی الله عنها سره حضرت عائشه رضی الله عنها سره شوه دا نو ان شاء الله راتلونکي پروګرام د درینی بجو نه بشورو کیږي تر 5 بجو پورې بوي هغه کې وتاسو د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها حالات د نکاح اور ان شاء الله هغه پورې تاسو به انتظارم کوئ د خدیجه بیبي چې کم حالات ذکر شو تاسو په خپل ولټوي په دې کې کم حالات زمونږ د نارینه یا د زنانه لپاره چې هغه مقام عبرت وي دا غینه عبرت اغشتل پکار دي دوه کې الله پاک زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکي الہ العالمین زمونږ ګناه خطا ته موګوره پروردگار خپل اغلوی رحمت ته وګوره په مونږ باندې رحم او کرم وکي یا الله د دنیا او د آخرت شرمندګي رسوای نه مونږه اوساته د دنیا او د آخرت د ذلت رسوایی شرمندگی نه مونږ ته امن راکې پروردگار د دنیا او د آخرت خوشاله را تر نصیب کې د دنیا او د آخرت کامیابی مونږ ټول لرا کې یا الله زمونږ د اوریدونکو کې نارینم دي زنانم دي لوی دي واړه دي الله هر مسلمان له خپل ځای خیر او خپل ځای برکت ورکې یا الله د اوریدونکو کې ډیر محتاج خلک وي الله د ټولو حاجتونو تر سره کې کم خلق مشکلات گیر کړي دی الله د ټولو مشکلات حل کې پروردگار زمون په ګناه باندې قلم د فراکاږي کم خلق اوریدونکو بیماران دي نارینه وی ک زنانه الله ټول له شفای کامل اجل د نیک عمل د پارور کې کم خلق داسي نکاح شوی دا بچی نشتا الله نارینه اولاد د ټول نصیب وګرځي چاله د الله بهترین اولاد ورکړي دي همدغه بهترین اولاد بهترین اولري په مور پلار سترګې په یخي کې یا الله چې څوک قرضداري قرضونه ختم کې څوک مشکلات راګیر کړي مشکلات حل کې خدای پاک څوک حاجتونه لري حاجتونه پوره کې یا الله زموږ زړونو ته وګوره خدای پاک ته یو داسې ذات علیم به ذات صدور ته داسې ذات په پټو زړونو باندې خبردار د زړونو په پټو رازونو خبردار زموږ د اوریدونکو چې د زړونو څه حاجتونه وي څه مرادونه الله ټول له جوړه د خیر او برکت ډکې کې یا الله زموږ بیمارانو له شفا یا کامل اجل رنه کمل پارور کې کورونو کې هسپتالونو کې وی نارینه وی زنانه وی واړه وی څومره خلک مسلمانان بیماران الله ته شفا کامل ورکې څومره مسلمانان وفات شوی الله ټول مغفرت نصیب کې وصلی الله علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.